بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ويجوز البيع بالفلوس لأنه مال معلوم، فإن كانت نافقة جاز البيع بها وإن لم تعين لأنها أثمان بالاصطلاح. خجي وقت ورتکا مولي چې مخکې من بیان د فلوس کړو. فلوس فلس جمع ده. فلس چې ده دا د چاندي او د سونې نه علاوه د کوم شي نه چې دغه مروجه کرنسي جوړیږي هغه د فلس وایي. لکه مخکې به د تانبې نه جوړېدل درهم په شکل کې یا د پیتل وغیره او چې نه به جوړ شو، نو یعنې نورو داتونو نه هغې ته به فلوس ویله. نو دغه فلوس باندې بیه کول دا سمن جوړول صحیح دي که نه؟ نو ما ته متوجه شي صاحب د هدایه فرمایي بلکې د قدرې مسله ده. فلوس باندې بیه کول جایز دي که سمن یې جوړ کړي. فلوس باندې یو شی اخلي د چا نه، بیا که چېرې دا فلوس مروجه کرنسي خلک یې بطور سمن استعمالوي، دا اصطلاح قایم وي، نو بیا که تعین یې ونه کړم ټیک ده چې دا فلوس بس دومره ووایي چې لکه د 100 فلوسو د 50 فلوسو پلان کې اشاره کافي ده. او که چېرې به طور سمن نه استعمالیږي نو بیا خو سامان دی، سلعه ده، نو بیا به تعین کې هله به بیې صحیح. نو که غنم بیا اخلي مثلا اول به متعین کې لس فلوس او دغه لس فلوس یادومه 20 فلوس او دغه اشاره به ورته کې، لکه بیا خو سامان دی، سامان خو صرف بیان سره نه کافي چې لس دی او 20 دی، بیان نه دی کافي وکړي. په مسله پوه شو که نه؟ ورته وګورئ. ويجوز البيع بالفلوس، جایز د بیع کول په فلوس باندې. دا زمونږ مروجه پیسې چې د په حکم د فلوس کې دي. ولې به جایز دی؟ لأنه مال معلوم، ځکه دا معلوم مال دی، بس خبره ختمه، لانجه نه جوړیږي. فإن كانت اوس دوه صورت دي. فإن كانت نافقة، کچره دا فلوس نافقه و نافقه معنا مروجه کرنسی و، نو بس جاز البيع بها، بیع جایز ده په دې سره. وإن لم تعين، اگر که متعین نشي اسم سمن دی بتعین متعین کیږي نه، لأنها اثمان، ځکه فلوس خو سمن دی په اصطلاح باندې، دې ته اصطلاحي سمن ویل کیږي، خلقي نه دی. نو تر څو چې اصطلاح قائمه و سمن به حسابي کی بتعین نه متعین کیږي، نو فائدې هم نشته متعین کولو ده. وإن كانت كاسدة، نو کشریک کاسده ګرځېدلې غیر نافقه، معنا نور به طور پیسې څوک نه استعمالوي، لکه افغاني غزړې پیسې چې وي به طور پیسې څوک نه استعمالوي. نو که دغه شان جوړ شوي نو بیا ته سامان جوړ دی، بیا به تعین کې لم يجوز البيع، جایز نه د بیع بها په دې سامانو باندې به حتی يعينها، تر دې چې متعینې کې وجه. لأن ځکه دی وخت دا فلوس چې دي سلعون، دا خو عام سامان دی، فلا بد من تعیینها، د دې تعیین و ضروري دی. پوه شوې؟ یوه دویمه مسله وایي دا باع بالفلوس النافقه ثم کسدت. بله ګورئ جي، ما د دې خالد نه غنم واخیستل بلز مثلا په 100 فلوسو، او ته ویل مې شپس به در کومه، بیا چې میش پوره کېدل هغه فلوس کاسده شوي وو، هغه ترویج به طور سمن ختم شوی و، رواج ویم رواج به طور سمن څه و، کساد بازاري پکې راغلی و. پوهېږئ که نه یار؟ اوس څه حکم دی؟ امام صاحب وایي بس بیه باطله ده، لکه پرون هم دا مسله ویلې وه، ځکه دا خو بلا سمن ده، غنم به واپس ورکړم هماغومره. او صاحبین وایي جي بیه صحیح ده، نو اوس به ورته مشتری باید ته څه ورکوي، زه به خالد ته څه ورکوم، نو قیمت به ورکوي. قیمت امام ابو یوسف رحمه الله وایي د یوم القبضې کوم یوم العقد چې کوم قیمت دی به ورکوي. او امام محمد رحمه الله وایي کله چې کسات بازاري راتله کوم ورځ منې هغه ورځ ریټ به سره به ورکوي. رسې د 100 فلوسو په هغه ورځ 100 درهم جوړېدل هغه به ورکوي. او امام ابو یوسف رحمه الله وایي کله چې غنم عقد کولو دغه وخت کې د 100 فلوسو 100 درهم جوړېدل به ورکوي. نور پوهېږئ یار؟ وایي دا باع بالفلوس، کله چې یو سړی خالد خرڅ کړي په فلوسو نافقه باندې څه ما معنی غنم را خرڅ کړه، ثم کسدت بیا هغه فلوسو کې کساد بازاري راله، وطل البيع، امام سے وایي بیع باطله ده عند ابي حنیفه رحمه الله،
خلاف لهما خلاف صاحبینو ته ثابت دی او نذیر الاختلاف الذي بیناه دا دې نذیر د اختلاف هغه چې مخکې من بیان کړو د امام محمد رحم الله رحم مفتابی ګرځولې و ولو استقرض فلوسا نافقه فكسرت عند ابي حنيفه رحمه الله يجب عليه مثلها الاكبر وغريجي درېمه مسله ما د خالد نه فلوس قرض واخستل سل فلوس مې د قرض واخستل مې چې کله ورکول هغه فلوس کسات بازاري پکې راغلي و استختم شوی مطلب کله چې ما خستل سل فلوس هغه وخت بالفرض والتقدير 50 درهم قیمت یو او چې په روپۍ منالي اوس چې واپسی کو څنګه به کو امام سے وای بهر حال د فلوس مثل واپس کړي ما د څو فلوس خستیو سل وزبم څه کوم سل واپس کوم مخکې 50 درهم قیمت اوس نیم درهم هم نه دی بس د سزمن کار نشته په دې ټول پوهې شو خجی او د صاحبانو بنس باندې قیمت به واپس کړي د فلوس به پکې هغه زوړ اختلاف دی امام ابو یوسف رحمه الله ویدنه چې کله ما دا فلوس قرضه راخستله به دغه ورځ باندې د فلوسو څومره قیمتو مثلا 50 درهم واپس کړ امام محمد رحمه الله وی نه جی قیمت واپس کړي اخیری ورځ باندې د سلو فلوس څومره قیمت او معلوم کړي جی بخیره ورځ 15 درهم قیمت بس 15 درهم دې وته واپس ورکړي راسي نوس عبارت به خبره کوته غره ولو استقرض فلوسا كشرما بالفرض قرض واخذ الفلوس نافقه خالدنا فكسدت نبي عند ابي حنيفه رحمه الله يجب عليه بما واجب د مستقرض معنی په مثال لاغي يبقى كان کاسد چې وی دي سباق نه کوي وجه سره مولي چې وي دا فلوس د نه ما خصل قرض اصل کې عاریه د قرض خو اصل کې عاریه وی عاریه پیژنې کنه چانه یو شی غاړه ماړه کتاب میتاب راوړل مفت کې د نفع د بار به او واپس ورکې دا خواریتن ماتي راوړي دي او وریا کې قانون دار کې هغه څوم قیمت غرزي کې کرسي هغه شی که موجود او واپس کوي کینو دغه قیمت مثل به واپس کوي نه رسېږي وته وګورئ لانه د استقراض د فلوس چې د اعاره د عاریه ده وموجب د عاریه د قرض اغرض د عین شی دی مانن څه مطلب کې شی موجودو صورتن او مانن خو به ورکی کنو نو به سره مانن معنا قیمت دی ورکی تاسو بیگی کنه کومه ده قیمت نه مثل یار قیمت نه کنه قیمت خدا غور ایدا نو کچری عین شی موجود عاریه کې باور کوي او کاین شی نو موجود مثلیونه به بڅور کوي مثل باور کوي نو دلته مثلی د مثل باور ورکی فلوس خوشتره مثلا ملاویږي لانه اعاره ذکر قرض غفت الله عاریوي او موجب د استقرض چی کنه غرض د عین شی بتوري عین شی د معنی په اعتبار سره عین شی واپس کې معنی په اعتبار سره مطلب مثل واپس کې پیږي نسل فلوس ته خصه سل فلوس به واپس کې اعتراض جی مخ کې خو فلوس چې د قرض راخصه هغه وخت کې سمونیت پکې 50 درهم قیمت یو نسلو او اوس خو جی فلوس نسمونیت ختم شوه دی اوس څه په 50 روپۍ منالي سل فلوس دا څه کې امام صاحب جواب کوي دی فلوس کې د سمونیت چې دا یو زیتی شی و د اعتبار نشته شته کنه نشته د زمون کار نشته لري بس قرض ته کم شي غسته د مثل له واپس کې سل فلوس او سل فلوس له واپس کې او دا سمونیت چې دا فضل له فدی قرض کې اذ القرض لا يختص به ځکه قرض خو نه دی خاص سمن بوري چې لکه کم شي سمن وی دغه قرض بټی کې دا نه ته ضروري کروټو موټو کې خلک یو شی بل شي کې وړمړه قرض اخلي کنه اخلي کنه هغه کې سمونیت شته نشته نو که سمونیت په کم شي کې راشي قرض اشیاء کې اسی زیدي شي دی بګي وعندما د صاحبانو بنظمان یجب قیمتها قیمت واجب دی فلوسو ولی سمونیت ختم شلو چې ختم شلو بینی غشین شي واپس کوله لانه لما بطل وصف الثمانيه ذکر شي باطل شو کله هر کله چې باطل شو وصف د ثمانیت تعذر ردها
اوس فلوس واپس کول دا متعذر شو کما قبضات څنګه چې قبضه کړي واغه شانی واپس کول نه شي قبضه کړي داسې حالت کې چې سمانیت بکې وس بکې نشته یعنی فیجب رد قیمتها واجب دی رد قیمتها کما اذا استقرض مصريا لکه وسله چانه قجوري والی نو وبسی به چا کوي د قجورو به کوي نو اگر چې قرض اخیستل وخت کې د قجورو د کیلو قجورو مثلا 100 روپۍ ریټ او وسی 50 روپۍ دم دا واپس کوي کما اذا استقرض مصريا مصري سره یو سره مصري شي قرض والی فانقطع او به کټ شي معنا نمی دا ویږي نو قیمت به ور کوي نو ما خبره بدل وکړه ما ویل قجورو ریټ کم شوی دسی وای څوک ما د خالد نه قجوري واغستل قرض اوس چې واپس ټیم را لې قجوري نشته څه ور کوم قیمت به ور کوم دلتم سمنیت په فلوسو کې نشته لکه چې فلوس نشته نو څه به ور کوي قیمت به ور کوي فانقطع کټ شو بس قیمت به ور کوي نو لكن النبي يوسف رحمه الله هغه اعتبار به يوم القبض لري قبضه پورې څه قیمته او امام محمد رحمه الله وی اعتبار به يوم الكساد لري کساد پورې څه قیمته دا خبر برته رشوال علامه مر من قبل مقدره شوی اصل اختلاف چې کم دی کنه دا هغه په من غصب مثليا کې لګ ورغوره زید خالد نه یو مثلی شي غصب کما او به وبسی کو مثلی شي نشتره نو بکم قیمت سره به وبسی کو نو د امام ابو یوسف رحم الله راي دا کله چې ما دنه غصب کول او دغه شي دغه وخت څومره قیمت جوړېدل عقب وبس کومه امام محمد رحم الله وی دا شی مغصوبه چې کله مارکیټ نو ورکېدل او د اخیری وخت څومره قیمت لګو غړیرو دغه واپس کی اصل اختلاف دی فی من غصب ورکه غصب مثلی شی غصب کی فانقطع وبغه کټ شي ختم شي وقول محمد قول امام محمد رحم الله چې صاحب دی دا فرمای انظر للجانبین دي کې جانبین ته نظر دی څنګه جانبین ته کم حشی بل 3 نمبر دا د امام صاحب درای ته کومګه وګورو کنه نو مقرض ته قرض خواته به کې فائدہ ده د امام صاحب درای موافق قرض خواته تش نقصان ده مخکې فلوسو 50 درهم قیمتو او وسی په یو روپۍ څوکنالي وای چې نو دقه دی ورکی په سل فلوس دی ورکی نو نقصان چاته شو مقرض قرض خواته لکه امام محمد رحم الله رایو منو نو د دې رای په اعتبار سره پکې قرض خواته فائدہ ده او بل ورشه او د امام ابو یوسف رحم الله رای څو یوم القبض قیمت بلګو نو کداغه ته وګورو به پکې مستقرض دا څوک چې قرض یې لغه ته فائدہ ده ځکه یوم القصاد بورزي قیمت کم شوی نه تب کې پیدا ده دواړو ته پیدا شول کوملی چې راځي هراي د امام ابو یوسف رحم الله د دې کې اسانتیا ده لگا خان ایسره سیداره چې دې کې اسانتیا ده ولی یوم القبض کې د شي پته لګیدل چې د 500 د سلو په فلوس څومره قیمت پته لګیدل هر چا ته پته مثلا 500 درهم قیمت او کوم ورځ باندې چې کسات بازاري راځي دې کې چاته څه سوچي دی خري ورځې څومره قیمت یو ځکه یو عمر بل ځکه بل عمر پته نه لګي څه نو اسانتیا به کم کړه امام یوسف رحم الله راځي تاسو ورسېدلې نن سبا یو مسله خلکو کې مروجه ده هغه دا چې ما د یوسف نه مثلا $100 قرض واخیستلو دسی وایا 1,00,000 روپۍ کې پاکستاني می ته واخیستلې هغه وخت کې یو ډالر باندې 100 روپۍ کېدل په 100 روپۍ یو ډالر کېدل کال پس چې زل وز پیسې ادا کوم 1,00,000 روپۍ دا ما دوی چې وس نه 1,00,000 نه 2,00,000 برا کې ولی وس خو په 200 روپۍ یو ډالر دی مخکې چې تعالی ما 1,00,000 روپۍ درکړې مثلا $100 جوړېدل $100 سلو که زر کنه او څه ته مال راکې 1,00,000 روپۍ دی نه $500 جوړېږي دا زناله خلکو کې دا مسله مروجه ده نو په دې حساب سره وي واپس کې پاکستاني روپۍ خو ورور راغورځي کې کسات بازاري پکې راځي کمیږي ریټ کمیږي خلا کسات بازاري نه دراغلېګا او چې کله بيخي څوک به تور زمان نه استعمالي له وراشي نو دې خلکو خبر غلطه راکا خصوصا د امام یوسف رحم الله
نرای نه به طور دلیل ذکر کوي او چې قیمت به واپس کې نو دله چې کله ما 1 لک روپۍ قرض ورکولې بل فرض هغه وخت کې 1000 روپۍ $10 قیمت یو او چې 1 لک واپس کوم نو اوس 500 دی نو د سې دی وکي $10 دی ماته ور راکی یا $10 نه 2 روپۍ پاکستاني جوړیږي غدوه لکه دی راکی راته نن سبا خلک داسې وایي ولی و امام ابو یوسف رحم الله دغه شان ویلي کنه قیمت له اعتباري نو ملي چې د دې خلکو خبر غلطه ده خلا صفا سود دي او دی وای ګوره دی سب غریب 1 لک روپۍ ورکولې $10 دی جوړېدل دغه څه نقصان نه دی کړی د هور څخه ګړه کړی دا اوس وګوره هغه ولا اوس 1 لک روپۍ ورکړي له $500 ولا ورکړي د الټا تاوان ورکړي دای دلایلی نو ته دا جواب دی چې سید دی یوسف خو نقصان نه دی کړی چې د 1 لک روپو د $1000 په ځای 500 جوړې شوی نو دی ما هم نه دی کړی کنه دی مقروض هم نه دی کړی د چل کړی دی د باندې 1 لک روپو په ځای څوره ولې دوا بلدا چې دی یوسف 100 روپۍ پرتی وي دا 1 لک نوم ته $500 جوړېدل نو کمیدل نو کده سره هم د سګیدل پوهیږي کنه به نو کده سره نوري هغه سم دا کار شوی دی نه ته ټول توان پدې مقروض څنګه راوړي یو طرف ته هغه باره کې خبرې کې خو دې مقروض سم ظلم کې او پاتې شو د امام یوسف رحم الله خبر ده اله کې چې شکل باقاعده کسب بازاري راشي پیسو کې ختم شي دا خلا مروج دي په خبره پوه شو ها د څه کولای شي زه د یوسف نه پاکستاني روپۍ قرض اخل مدامات وې دانه در کوم ځکه دې کې بیرسته د دې قیمت کمیږي د څه به وکم $10 در کومه ډالر راوړي مال $1000 راکې نو قرض کې حکم دا دی ادایي په مثال باندې اوس کده $10 نه 1 لک روپۍ جوړېدلې کار څه خبره نشته به چې زه واپس کوم $10 به واپس کوم ته مال $10 راکړي مثال به واپس کوم هغه قیمتي سره واپس غواړم نو به کده $10 نه لس لک جوړېدلې هغه واپس کوم کار څومره دی جوړېدلې موږ سبه کار نشته پیږي کنه نو ادا په ورځ باندې خو یا هغه نفس شی واپس کول $10 او یا د غي قیمت د دغه ورځې څومره دی دغه واپس کول دي وګورئ قال عمر اشترى شيء بنصف درهم فلوس جاز وعليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس وكذا اذا قال بدانق فلوس دي کنه بدانق فلوس دانق ټیک راځي اضافت سره او بقيرات فلوس په قيرات د فلوس لکبر وګوره مسله ول بیان کو دا اصل کې رستنی مسلې له تمهید دي ښا مسله دا ده چې زه د هدایت ته وایم چې لکه تا نه زه غنم اخلم د نیم درهم د فلوسو نیم درهم باندې څومره فلوس کیږي مثلا په پوره درهم سل فلوس کیږي نو په نیم درهم به څو فلوسي 85 نو زه ته وایم چې لکه مال د نیم درهم فلوسو غنم راکا معنی څه شول د 50 فلوسو غنم را راکا پوه شولې به یعنی نیم درهم باندې څومره فل د نیم درهم څومره فلوس دي دغه فلوس غنم را یعنی د 50 او که په یو درهم کې 50 فلوس اما وته ویل چې د نیم درهم فلوس غنم را که څه معنی به د 25 فلوس پوه نه شولې همدغه شاندام جایز ده چې د هدایت ته وي مچالګه د یو دانق د فلوس غنم راکا په دانق کې شپږ فلوسي دانق په یو دانق چې کنه د درهم شپږم ایسه کا نو څومره فلوس ته جوړیږي حساب لګوي بل فرض او تقدیر یو درهم کې 12 فلوسو نو په یو دانق کې به 2 فلوس ونه رسیدلې نو ما چې هدایت ته ویل چلکا مال د پوره درهم فلوس غنم را که څه مطلب د بارو را دا خبر لکه اسانه او د یو دانق د فلوس غنم را که څه مطلب د 2 فلوس را کا او دا بل شي څه دی قیرات یو قیرات چې د درهم بار وایي سي نو کله تمام ویل چلکا مالا د یو قیرات د فلوس غنم را که څه مطلب یو فلس پوه نه شولې دغه حساب سره خبره کوم او که 24 واړې چله کماله د یو درهم د فلوسو غنم را کنه مطلب 24 فلوسو نیمه مطلب بارو او کدی کې موثوته د دانق ویلو د یو دانق د فلوسو نو څو به جوړیږي شپږمې 4
یعنی څلور فلوس را لراکا او کده یو د قیرات د فلوس موافق غنم را کنه څه مطلب وي دې صورت کې دو فلوس نور پیږي یار وګورئ ومن اشترى شيئا چا چې واخستلو څه شي بنصف درهم فلوس پنیم درهم د فلوسو جازا به بچي وعليه نو بس په مشتری باندې لازمي ما یباع هغه فلوس مبایع ته ورکي یباع بنصف درهم دنیم درهم چې څومره فلوس خرچيږي حق به ورکي من الفلوس وكذا هم دغشان اذا قال كل شيء المشتبايتا بدانق فلوس يو دانق د فلوس او بقيرات فلوس یا د یو قیرات څومره فلوس دغه غنم راکا مزه یو قیرات څومره فلوس جوړیږي به بایع ته ورکي اجازه امام ظفر رحم الله ودا نه د جایز وجه سره د فلوس چې دي کنه دا عددن خرڅيږي عددن او دلته وی چې ماته د یو درهم فلوس دا د وزن خبره ده یو قیرات د یو دانق دا د وزن خبره ده نو کوم شی عادت خرڅيږي وزن تر رړول ټیک نه دی وای لا يجوز في جميع ذلك وجه لانه اشترى بالفلوس څنګه د غنم واخیستل بچا باندې په فلوس باندې او فلوس خو د دې شی دی کنه وان تقدر بالعدد او اندازه د فلوس بچا لګي عدد سره لګي لا بالدانق ونصف الدرهم دا بدانق اندازه نه لګي چې یو دانق د فلوس وغیرہ کا دانق څه پته لګي څو فلوس جوړيږي فلوس خو د دې اشیاء دي دانق سره به وزن کې معلومه وي ویږي کنه به ونصف الدرهم او دغه شان نصف درهم سره پته نه لګي چې نصف درهم څو فلوس څه فلوس چې اصل کې څه شي دي عددي شي دي به کته معلومه نصف درهم نه به وزن سره معلومه ما خبر وخت لګه پورا کړه وینو خبره ما سي فرضي مثال ویلو بل فرض یو درهم چې ده کنه د وزن په اعتبار سره د سل فلوس جوړيږي یا د 50 جوړيږي یا د 24 جوړيږي یا د 12 وزن په اعتبار سره دغه شان به ودانق حساب هم کو یو دانق شپږم یې سید وزن په اعتبار سره د فلوسو او قیرات چې د درهم او قیرات چې د درهم دا بار وایي سید درهم د وزن په اعتبار سره راځه والله امام ظفر رحم الله فرمایي فلا بد من بیان عددها فلوس باندې څه شیخ لیکنه عدد به بیانې د شلو فلوس د زرو فلوس د سلو فلوس دا عددي شی دی ونحن نقول من ورته وایو مړه فلوس کې صرف معلومواله ضروری دی چې لکه څومره فلوس چې به معلومواله وکړ دی معلومواله په درهم امراضي دی یو درهم فلوس پته لګي څو جوړيږي عرف کې معلومي یو د نیم درهم فلوس هم معلومي د یو دانق فلوس هم معلومي د یو قیرات فلوس هم صحیح معلومواله ضروری دی حاصلېږي ونحن نقول من وایو ما يباع بالدانق کوم شي چې بدانق باندې خرڅيږي او بنصف درهم باندې خرڅيږي من الفلوس معلوم عند الناس خلکو کې معلوم دی والکلام فی وزمن کلام ماغي کې چې کله معلوم وي نو بس فاغنان بیان العدد بیان د عدد د بیان نه بے پروا کوي ضرورت نشته وتا او دا خو د نسبه درهم مسله و د نسبه درهم د فلوس موافق غنم راکا او که پوره درهم یاد کو الکه هدایت مال غنم راکا د یو درهم د فلوس یا د دو درهم د فلوس امام محمد رحم الله وینه د صحیح ولی وې ځکه د درهم نه چې کمی خلک به په تور فلوس پاغي باندې سامان اخلي د درهم نه کم خو چې یو درهم به څوک په فلوس باندې نه لې به ډایرک په درهم لې دغه چې یو درهم نه زیات دو درهم باندې لې نور فوادت نشته چې درهم باندې یو درهم موافق فلوس باندې شي اخلي یا د دو درهم موافق په فلوس باندې اخلي نو نه د صحیح کله به صحیح عدد بیان کې چې څومره عدد فلوس تی به کار څومره جوړېدل دوه درهم او کلاس کار څومره جوړېدل څنګه امام ظفر سے وختي خبر وکړه پوهیږي امام ابو یوسف رحم الله وایي بس صحیح دي کنه معلومواله د فلوس ضروری دي نصف درهم سره د فلوس بیان کېدلو په یو درهم سره کیږي هغه بشان اب دو درهم سره نو کله یو درهم مثلا سل فلوس نو د یو درهم موافق فلوس ورکه څه معنی ده د سلو فلوس او کله دو درهم موافق فلوس ورکه څه مطلب بشي د 200 فلوس بس معلومواله وشو کنه نفتوم د امام یوسف رحم الله بقول الله غوري ودا ولو قال بدرهم فلوس او بدرهمين فلوس الک معلومیږي بدرهمين فلوس نه چې ویل چې دا اضافي معنی نه ده کما اضافي معنی ټوله وکړه برڅو بنصف درهم فلوس ما ده ویلو
ان کې عبارت کې لیکلي وي درهم فلوسن موصوف صفت جوړ کړي خیال هم ده کنه او معلومی کې د موصوف صفت ټیک دی اضافت سره ویل ټیک نو نه د سې دی ومن اشترى شيئا بنصف درهم نیم درهم دا سې درهم چې فلوس ولا یا فلوس سره یادوم موصوف صفت معنا دا مې کوم ځای معلوم کړل وي بدرهمین فلوسن کدی درهمین درهم مضاف به بدن ورسېدل کنه خیال هم ده کنه فكذلك عند ابي يوسف رحمه الله امام يوسف رحمه الله وي جائز ده دغه د ورسېږم ټیک ده اورا ولو قال بدرهم فلوس او بدرهمين فلوس نفك ذلك امام يوسف رحمه الله وغير نصف درهم بشاندام جائز ده ولانه ما يباع بدرهم من الفلوس ځکه کوم شی چې خرڅيږي په درهم باندې د فلوسونه یعنی فلوس څو جوړيږي هم معلوم دي نو بس ټیک ده او المراد او دغه معلومه مراد یا وشو ما يباع من بالدراهم دغه مراد وی غبس وشو نو وزن درهم مراد وی د فلوس وزن نه مراد امام محمد رحم الله فرمای انه لا يجوز بالدرهم دا سی ویل نه دي ټیک چې یو د درهم فلوس موافق غنم را لرا کذب په تعالی د یو درهم یا د 2 درهم فلوس تر کوم دا ټیک نه ده او يجوز في ما دون الدرهم کې جائز ده وللان في العاده المبايعه د بيع بعادت کې بالفلوس هغه ده چې په ما دون الدرهم درهم نه کم خلق په فلوس باندې بيع کوي فصار معلوما بحكم العاده د درهم نه چې کمی د فلوس معلومی کې د عادت د حکم په وجه ولا كذلك الدرهم درهم د غشان نه د عادت په کې نشته نه دا نه معلوم وي قالوا مولانا ویلی دی وقول ابي يوسف رحمه الله اصح ولا سيما في ديارنا خاص کر زمون په دیارو کې ما ورا النهر يدي بخارا او سمرقند مخکره دي قال قدر مولا فرمای ومن اعطى صيرفيا درهما وقال اعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا الا حبه جاز البيع في الفلوس وبدل فيما بقي عنده مالک بل وګوريږي یو سره صراف لورله او یو درهم ورکو مثلا یو درهم کې سل فلوسو تاسو د یو مثال جوړ کړئ نو ورته وای چې دا یو درهم درواله او مالا د نسب درهم فلوس راکا مثلا 50 او بقیا نصف درهم راکا خدانه کم نسب درهم راکا مثلا سل دانی فلوس په یو درهم کې کنه نو د نسب درهم سل دانی د نسب درهم فلوس به څو جوړ شي 50 دانی بالفرض او باقی رالا نسب درهم راکا خدانه کم نسب درهم مطلب 49 فلوس والا فلوس په وزن باندې درهم راکا دا جایز ده کنه نیم کې جایز ده باقی نیم کې نه ده د نیم درهم نیم فلوس اخیستل هټیک شو صحیح ده کنه خدا درهم ولا پوره ورکو ورته وای نیم درهم راکا دانه کم اپ خلخونی درنه کولک به د وکی دی دا یو سب چې سراب دی دته یو درهم ورکما په یو درهم ماته د نیم درهم فلوس راکا مثلا 100 دانی فلوس برا کوي 50 تاسو مثال کې فرض کوي صحیح شو بقایا نیم درهم را لراکا او دانه کم نیم درهم راکا یو درهم کې 50 دانی اته نیم درهم کې 50 دانی اته له 49 دانی راکا د 49 دانو موافق نیم درهم راکا د سی وایا نو ما ورله ورکړې دې پوره درهم ووري ښا نو نیم درهم مبارکي خو فلوس راکړه نیم درهم ور صفات شو کنه ما ګوره ما ولا ورکړې نیم درهم او د نزوس دانه کم نیم درهم اخلما دا خو به صرف د درهم کې نیم درهم کې به صرف د کنه دا کمه زده به جایز ده جنسي او ده نه ده جایز نزو لګو نیم درهم پورا ورکوم او دانه کم نیم درهم ته علما دا خو تفاضل شو نو د صاحبینو رایدار غول صورت ټیک شو نیم درهم مقابله کې نه داغي کم فلوس کیږي غیر اخسلغه ټیک ده ځکه فلوس او درهم جنس بدل لې کمه زده به کې کوي او کني باک نه کوي خو بقې نیم درهم کې به صرف دا او کمه زده به کراله دي کې جایزه نه ده امام ابراهيم الله رایدار دوړو کې نه ده جایز ولی عقد یو د صفقه یو کې چې فسادو د قوی دی بل تم تاریکیږي هغه تم دوړه صحیح نه رسېږي
دا مسله مخکې تېره شوې وه بیع الغلام او د حور بیع کې نوره قصه کوم ومن اعطى صيرفيا درهما چا صرافي ته درهم ورکو وقال ورته وي اعطني بنصفه ما تراك بنين درهم باندې فلوس دا خو صحیح شو نیم درهمي فلوس واخیستل یوسف زما نیم درهم پاتې شو کنه به وته څه ویما او بنصفه کوم نیم درهم مې در سره پاتې دی پاغه باندې نصف درهم راکه نصف درهم خو یو دانه کم نو ما ته پورا نصف درهم ورکو دا دانه کم راکې تفاضل شو کنه شو نو اجازه البيع في الفلوس کې جائز ده او بطل فيما بقي کې صحیح نه ده عندهم صاحبان بنزماني وجه سره هغه وایي اصل کې تاسو که ذهن کې یلته موږ یو قاعده ویلو ټول بر وګورئ قاعده دا ده چې کله دوه قاعده صفقي وي عقد یوي او فساد قوي نه د فاسد نه صحیح تمروړي هور نه فساد چاته موړي غلام ته مخکې مسله تیر شي وکړه نو څو قاعده شو کم کم صفقي وي او فساد قوي وي یو مسله دغه مسله صاحبانو بنس باندې صفقي دوه کله جوړيږي چې کله سمنو تفصیل وکي بس صفقي دوه شي بنسفه تفصیل شوی کنه او د امام سے بنس باندې صفقي ال دوه کیږي الا چې کله اعطيني چې کوم دی د ایجاب ولا کوم الفاظ دي هغه دوه شي عدل ته یو دی اعطي یو بیر راغلی دی نه رسېږي د صاحبانو بنظمانه صفقې کله دوه کیږي چې بس تفصیل له سمن وشي بس دوه شوي امام صاحب وایي صرف تفصیل له سمن باندې صفقې دوه کیږي نه ترڅو چې عقد مقرر شوی نه لفظ عقد اعطي مقرر شوی نه وس ورسېدلی نو دلته وسو نو مثلا مختی څه کړی و چې کله صفقې وي او فساد قوي نه د صحیح د فاسد نه من فساد متعدی کی صحیح ته دوړو کې به صحیح نه نسوا او کوم شری صفقې دووي دا مثلا مې پکې نه ویلي صفقې څوي دووي به کې شری دی یو صحیح بل فاسد نه به صحیح نه فاسد نه فساد صحیح ته نزي چې صفقې دووي او یادار چې فساد کمزوري او به هم نزي بلتا خیالم ده کنه اوس دلته صاحبین وای صفقې دووي ځکه تفصیل له سمانه شوی بنسفه صحیح شو نو چې کله صفقې دوه شولې نو فساد اگر چې قوي دی د صحیح د فاسد نه صحیح ته نزي نانیم درهم کې وټیک شي فلوس مقابله کې نیم کې ونی سي امام سوي صفقه لا یودا ولي ودا وي عقد نه دی مقرر شوی کنه عاطي چې نه دی مقرر شوی نو فساد هم قوي دی صفقه هم یودا نو د فاسد نه بد متعدی شي فساد چاته صحیح ته دوړ کې ونی سي نه پیږي او ته یو مخ کې تیر شوی و لأن صاحبين وي لأن بيع نصف درهم من بالفلوس جائز سيشو أو بيع نسب بنسب إلا حبة دار عبادة بس فلا يجوز إمام سبارك سبي وعلى قياس قول أبي حنيفة رحمه الله بطل في الكل وجه لأن الصفقة متحدة أغوي صفقة ودا كان يا تفصيل زمان رجشوي كان أو فساد هم قوي دين بس فيشيع فساد بخوريجي وقد مر نزير بيع فاسد كي نزير ترشوي وكان نزير يزو حر غلام أسرى شيء ولو كرر لفظ الإعطاء كلفظ الإعطاء مكرر كي نوس إمام سموي صفقې څو شولې دوه شولې نوس بانیم کې صحیح او دی باقی نیم کې ما نه صحیح اورا نو کان جواب هو به جواب دی امام سب کا جواب ہی ہمارا صاحبین وبشان دے فاسد کې فاسد صحیح کې صحیح او صحیح ولی لانه ما بيعان به خطبه به شولې دوه صفقې شولې څو صورت مو ویل دوا لکه دې مخکې مثال کو ردسي وته ویل اعطني بنسبه فلوسا واعطني بنسبه نصفا الا حبا دا دویم صورت شو دغه دویم صورت چې ده کنه دغه دویم د کې امام صاحبین رای یو شان شو صحیح شو کنه وزریم لرا شي ولو قال اعطني نصف درهم فلوسا ونصفا الا حبا زي سبتوي مالك هذا درهم دروالا او نیم درهم دانه کم راکا دانه کم نیم درهم 50 دانو چې څومره د نیمه غراکا او د بقیو فلوس راکا دا صحیح ده کنه دا صحیح ده څه مطلب دی 51 دانو درهم او فلوس راکا بس ټیک شو
باقي ما بتا سره د 49 دانو ولا درهم پاتې شي کنه هغه له واپس را کده 49 کنه پوه نه شي ما دا ټکه ته مخ کې کو به صحیح ولګېدلو ها کتاب کې د بل یو مخ کې کړه ما څنګه ویل چالکه دانه کم نیم درهم را کده مې ته مخ کې کو دانه کم او بقایت شي پاتې شو هغه د نیم درهم باندې دانه باندې دغه فلوس راکا پټیک شو کنه هغه فلوس ورکړه او مطلب دانه باندې نسبت درهم باندې فلوس واخیستله او دانه کم نیم درهم باندې دانه کم نیم درهم واخیستلو ټیک شو کنه شو پته نه لګي پوه شو چاله وګوره دیو د ذکر کړی دا بل دیم جزء اول ذکر کړی چې کوم ما ویلو اعطني نصف درهم من فلوس دا یې مخکې کړی دی او به وسوي ونصفا الا حبه او نصف درهم را کدانه کم جایز ده ولی لانه قابل الدرهم بما يباع من الفلوس اصل کې درهم مقابل کو باغ شی په مقابله کې چې هغه خرڅيږي په درهم سره من بیان کې د فلوسونه څومره فلوس په درهم خرڅيږي هغه سره مقابل کو بنصف درهمین باندې نصف درهم څومره فلوس کیږي را لراکا او بنصف درهم الا حبه او په نصف درهم باندې خرڅ کو درهم خدا نه کم باندې د تمویل چلکه دا درهم دا مقابل کو پورا دا والا او ستا مقابله کې بچره کې دانه کم نیم درهم او باقی فلوس پس صحیح شو کنه دواړه برابر شو او بنصف درهم سره مقابل کو به ووري لانه زچ مثلا ما مقابل کو درهم یوسف لمه ورکو بما پاغه شی په مقابله کې چې کم خرڅيږي د فلوسونه په نسبت درهم خدانه باندې معنی چې کم خرڅيږي به مرا کی او باقی نصف درهم په مقابل کې راکې دانه کم نو فیکون نصف درهم الا حبه ندق خبر روته لا نیم درهم چې سب ما تراکې دانه کم دا به مثله شي زما مو د نسبت درهم دانه کم ور وختلو او دانه باندې نسبت درهم په مقابله کې به چر کې فلوس وما وراءه بازاء الفلوس بشي قال رضي الله عنه صاحب د هدايه فرمایي وفي اكثر نسخ المختصر د قدرې په اکثر نسخو کې د دې دویمه مسلې ذکر مشتري دا وسم چې ویل اعطي نصف درهم من فلوس ونصف الا حبه دې ذکر شتري ویږي به بلکې سیدا داخله برید د مخ کې چې مونږ ویل ولو کرر لفظ الاعطاء نغي هم ذکر زمونږ وسنو قدرې نسخو کې شتري